دلته موجود ډېر اجله درانه علماء کرام، جدید فضلاء کرام، او په دې مجلس کې ناستو په علم او په علماء باندې مینو معززو درونو د جمعیت علماء اسلام ذمہ دارو، ټولو نه وړاندې زه د حضرت شیخ صاحب د طرفه د خپلو فاضلانو وروڼو له مبارکي در کوم. مولانا صاحب زاده صاحب او د هغوی ملګرو چې نن دا ښکلې اجتماع منعقد کړې ده، په دې کې حضرت شیخ صاحب هغوی هم مدعو وو. زه چې راتلم نو ما ته یې وویل چې زما طبیعت ټیک نه دی، څه نزلې زکام تکلیف ورته، زما به دې ملګرو ته مبارکي ووایه او سلام به ورته پیش کړي. او دویم تنظیم العلماء والطلباء کنډو الی مولانا بخت امین صاحب دي، مولانا صاحب زاده صاحب دي، او دلته زموږ نور ډېر تکړه فعال او متحرک ملګري دي د جمعیت علماء اسلام د تنظیم ملګري. د هغوی د ټولو انتهایي مننه او شکریه ادا کوم چې هغوی موږ د دې خپلو وروڼو سره او د دې خپلو مټو سره او د دې خپلو جدیدو فضلاء کرامو سره نن مجلس کو. محترمو، الله رب العالمین یو ډېر لوی امانت زموږ د فضلاء کرامو وروڼو ته سر باندې کېښود. دې نه وروسته به دوی څه کوي؟ 8 یا 10 یا 12 کاله په مدرسه کې خواري وشوه. دې قوم مدرسې ته چنده ورکړې ده په یو جذبه باندې، بچي مدرسې ته لېږلي دي په یو جذبه باندې. هغه د هغوی امیدونه زموږ نه څه دي، توقعات زموږ نه څه دي، زموږ او ستاسو ذمه داري څه ده. اوس نه وروسته به موږ او تاسو څه کوو؟ دې لپاره نن تاسو د خپلو مشرانو ته رابلل شوي یئ چې تاسو ته د مستقبل لایحه عمل متعین کړي. د ټولو نه اول خبره، الله تبارک وتعالی چې کوم علم در نصیب کو، دا ستاسو سره د دې امت امانت دی. دا امانت به د امت ته منتقل کول غواړي، دا به دوی ته رسول غواړي. د خپل علم نه، د خپل ځان نه راواخله، د امت اصلاح دا به کول غواړي. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. د اصلاح ذرایع د ټولو نه اهم مرکز د اصلاح دا مسجد دی. مسجدونه دا به آبادو، منبر، محراب، مصلا، دا وراثت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. امامت دې ته به سپک نه ګورو، دا مونږ او تاسو ته په میراث کې ملاو دی. امامت په نیت د اجرت باندې نه، امامت په نیت د اصلاح د امت باندې. د دې مصلی نه، د دې منبر نه او د دې محراب نه د امت د اصلاح یو محنت دا به شروع کوو. حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت الله علیه په خپلو شاګردانو ته په داسې موقع فرمایل چې ستاسو په دې علم کې د دې عام وروڼو د دوی حق دی، او د دوی حق به الو ادا کېږي چې ستاسو د علم نه دوی فایده حاصلوي. نو فرمایل به چې په خپلو مساجدو کې د قرآن کریم ترجمه شروع، فرمایل به په خپلو مساجدو کې د احادیث مبارکو د آسان ابوابو د هغې درس شروع، فرمایل به چې په خپلو مساجدو کې آسان فقهي مسائل، بهشت گوهر، بهشت زیور، نور الایضاح، داسې آسان کتابونه چې په هغې کې عام فهم مسائل وي، دا کم از کم په خپلو محلو کې
د عام مسلمانانو ته بیان کړي. دغه منبر، دغه محراب، دغه مصلا کو اهل حق د امت د اصلاح لپاره نه استعمالي، نو اهل باطل ورته تیار ناستي د دغه مصلا او منبر او محراب نه چې څومره خیر خورېدلی شي دومره د دینه د اهل باطل د لاسه فتن راوتلی شي، فتنې خورېدلی شي، ضلالت او ګمراهي خورېدلی شي. د دې وجنه خپل مناسب منصبونه به پیژنو او هغه منصب به سنبالو بغیر څه د لالچ نه د الله رب العالمین د رضا په خاطر باندې. خپل مطالعه دا به جاري ساتئ فضلاء کرام ورونو. حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمت الله علیه په فرمایل چې د فراغت نه وروستو تر 10 کالو پورې چې سړی درس وکړي نو دته د دې کتابونو هغه سمج لږ لږ شروع شي. 15 کاله درس چې دی کله وکړي نو دې نه وروستو دته الله رب العالمین د علم ملکه نصیب کړي. 20 کاله درس چې دی وکړي نو دته د علم نسبت الو نصیب شي. دیو جن حضرت مدنی صاحب رحمت الله علیه چې کله مدینه طیبه ته هجرت کوو نو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه ورسره تر ټرین سټیشن پورې لاړ شو. چې کله رخصتاو نو فرمایلی ورته حسین احمد درس جاری رکھنا ہے، خواہ کسی ایک طالب العلم کو بھی پڑھانا پڑے آپ نے ضرور پڑھائی کرنی ہے. حضرت مدنی رحمت الله علیه چې مدینه طیبه ته لاړ شو نو بیا به التا طلباء کرام ته درس کو. دا غي نتیجه دا راوتله چې الله ترنه شیخ الاسلام غوندې هستی جوړه کړله. نن موږ او تاسو په شیخ العرب والعجم سره پیژنو چې د عربو شیخ د عجمو شیخ او بیا ورته الله رب العالمین د دارالعلوم دیوبند مسند حدیث نصیب کو. نو دا د تدریس سره تعلق ساتي. نو فضلاء کرام ورونو په سنس شکل او په سنس درجه کې بل د خپل علم دا تعلیم او دا تدریس دا جاری ساتي او برقرار وساتي. دریم چیز دا د امت د عام اصلاح او د عام د هغې لپاره سوچ او فکر او وچار کول دي او لارې اختیارول دي. زمون اکابر الحمدلله مونږ او تاسو د دعوت او د تبلیغ په شکل کې د عام مسلمانانو ته د اصلاح یو لار چې په هغه کې د عام مسلمانانو سره زمون اوټ بیت راځي. عام مسلمانانو ته مونږ او تاسو د دین آسان خبرې دا ورته سمجاولې شو، ترغیب ورکولې شو. د هغې سره سره د خپل منبر نه د خپل محراب نه علاوه د جمعې د اخترونو د قبرستان د وعظ او د نصیحت ځای دا به سنبال ساتئ. دینه د عام امت د اصلاح د هغې یو ډېر لوی خیر ترنه الله تبارک وتعالی خوري. عالم دته به د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک دا دوه صفتونه دا په سینه کې خامخا وي چې دی به د امت په خیر خوشحالېږي او د امت په خفګان باندې به دی خفه کېږي. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. او څلورم څیز هغه د اسلام بحیثیت مجموعي د غلبې د هغې جدوجهد کول دی او د هغې کوشش کول دی. هغې لپاره قوت ترلاسه کول دی. هغه قوت څه شی دی؟ یو زمانه داسې وه چې دلته فرنګۍ راغلی و. زمونږ او ستاسو د اکابرو تاریخ په دې خبره باندې ګواه دی چې هغوی جهادونه کړي دي. د بونیر خلک د هغې ډېره تابناک ماضي ده، کاش چې چا لوستلې نه ده. حضرت مولانا محمد میاں صاحب لیکي دا زمون او ستاسو دا علاقه منشن کوي. فرمایي وی د 1824 نه راواخله تر 1924 پورې پوره یوه صدي دا خاوره دا د حریت پسندو مرکز پاتې شوی دی
سید سید چراتلو شاہ سید چراتلو آغی نورستو دا شیخ الہند سے رحمت اللہ علیہ دا ہجرت نمخ کی خپل ارادہ هغه زمون او استاسو د دې خاورې او د دې علاقې وه مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه ورته رای ورکړله چې حضرت تاسو مدینې طیبې ته هجرت وکړئ حرمین ته حجاز مقدس ته هجرت وکړئ هلته به تاسو د خلافت عثماني د مشرانو سره د هغوی سره به لیدل کتل وکړئ او د انګریز خلاف دا جهاد دا به تاسو تیز کړئ بیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چه پخبل کل دل ترانه دے مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ بنیر ترالے گلے دے ملکا کی و امازو کی و مجیدینوں کی حضرت مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ پخبل باندر آگلے دے او التے دے جہاد دل تیاری دفار ملگرو سرا ناست کرے دا او دا خبر حضرت سندی رحمت اللہ علیہ پخبل کتاب کابل میں 7 سال پاگے کی پخبل باندری کرے دا او بیا د حضرت مدنی صاحب رحمت الله علیه خپل رائے هغه دلته دراتک و خو چون کې د حضرت شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه رفاقت ورته نصیب شو دی وجنه هغوی بیا لاړل حجاز مقدس ته تورنزو باباجي صاحب رحمت الله علیه دلته تشریف راوړی دی د دې ځای نه خپل جهادي مهمات چلولي دي هغه وخت یو قوت و چې مسلح قوت حاصلول و د الله مغلوب دین غالب کولو لپاره 1918 کې 1919 کې د دې خطې معروضي حالات بدل شو ځکه چې سیاسي تحریکونه راپورته شو د ټولو نه مخکې انډین نیشنل کانګریس جوړ شو 1903 کې ورپسې پاکستان مسلم لیگ جوړ شو سیاسی جدوجہد شروع شو حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ د ټول ہندوستان یعنی پاکستان انڈیا او بنگلادیش علماء کرام په مشاورت سره هغوی دلته د یو سیاسي جماعت د قیام د هغې فیصله وکړله په دغه وخت کې شیخ الهند صاحب هم د تورو اوبو په جیل کې حضرت مدنی صاحب رحمت الله علیه هغه هم د تورو اوبو په جیل کې انګریزانو هغه قید کړي مولانا عزیر ګل صاحب رحمت الله علیه دلته چې کله فیصله وشوله چې موږ به د اوس نه وروستو مورچې خالي کړو په باباجي کنډو کې جهاد شروع دی ځکه 1914 1915 دا د جهاد ورځې شوي دي هلته په ممندو کې جهاد شروع دی د تورنزو باباجي صاحب رحمت الله علیه ګیر چاپیره جهادونه شروع دي او دې درمیان کې مفتی اعظم هند فتوا ورکوي علما مورچې خالي کوي اسلحې کېدوئ ټوپکې کېدوئ د نن نه وروسته به زموږ دشمن موږ ته په سیاسي قوت کې مخې له راځي لہذا د هغه خلاف موږ له هم هغه قوت جوړول پکار دي کوم قوت دی چې هغه موږ له مقابل کې مخې له راځي الله نو چونکه مقصود زمون د الله د دین غلبه ده طریقې کار مختلف کېدلی شي مخکې طریقې کار مسلح جهاد اوس طریقې کار سیاسی آئینی او جمهوری جدوجہد شو نو دا لایحه عمل د دې خطې علماو ته څوک ورکړي دا مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دہلوی رحمت الله علیه ورکړي توصیف یې څوک کوي د ټول هندوستان علماء کرام توصیف کوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
نو د هغه وخت نه مفتی اعظم هند دا د هندوستان اسلام پسند او علمي طبقه ته د الله د دین د غلبې لپاره طریقې کار متعین کړي چې تاسو نور جهاد په ځای باندې دا لار اختیار کړئ او تاسو دا مورچه سنبال کړئ چې نیت مخالص وي کوم اجر چې تاسو له الله د جهاد په مورچه کې درکو هغه اجر به الله تاسو له په پولینګ سټیشن باندې کوم بدل خالص نیت سره د الله د دین د غلبې لپاره درکړي بیا تاسو ګورئ زموږ چې څومره اکابر او اسلاف حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله د مالټې د جیل نه رهایي وکړله نو د خپل وفات نه 9 ورځې مخکې د جمعیت علماء هند په دویم صدارتي اجلاس کې په هغې کې خطاب فرمایي نو په هغه خپل خطاب کې هغې علماو فضلاو ته چې هغه خپل ځان غیر سیاسي ساتل غواړي او صرف د تعلیم او د تدریس تر حده پورې هغه خپل ځان محدود کول غواړي حمایت هم په سیاسی میدان کې د اهل حق علماء کرامو نه کوي نو فرمایي چې ہمارے کچھ نادان دوست دا د شیخ الهند سے الفاظ دي ہمارے کچھ نادان دوست کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کر کے مسجد و مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے کو ہی دین اسلام کی کافی خدمت سمجھتے ہیں حالانکہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے اس میں عقائد بھی ہے عبادات بھی ہے معاملات بھی ہے اخلاقیات بھی ہے معاشرت بھی ہے معیشت بھی ہے حکومت اور سیاست بھی ہے تو جو دوست کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کر کے اپنے آپ کو مسجد و مدرسہ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگ اسلام کے نام پہ بدنما داغ ہے دادا حضرت شیخ الهند سے د هغې د وفات نه 9 ورځې مخکې د جمعیت علماء هند استقبالیه اجلاس ته دا د هغې د خطاب اقتباس ما ستاسو ته وړاندې پیش لہذا د الله د دین د اجتماعیت دپاره او د غلبې دپاره موږ او تاسو د خپلو اکابرو دغه یو پلیټ فارم پرېښودلی دی د دیوبند بچې دی به هرګز دا نه وایي چې زه غیر سیاسي ملا یم ستا د دیوبند بنیاد چې کېښودل کېدو نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه فرمایلي وو چې د دیوبند بنیاد د دې دپاره موږ ږدو داسې رجال کار په امت کې پیدا کړو چې د فرنګي سامراج په محلاتو کې دراړ پیدا کړي دا د دیوبند د قیام په دوران کې د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دا د هغې الفاظ او کلمات دي ته لږ خپل سند حدیث وګوره ستا په سند حدیث کې په اساتذه کرامو کې څوک راځي ته چې نن وې چې زه سیاسي ملا مې نه دی خوښ دا غیر سیاسي ملا مې ډېر زیات خوښ دی دا تقسیم تا د کلې نه شروع کړو چې عالم به سیاسي وي او عالم به غیر سیاسي وي سیاست خدای د انبیاء کرامو فریضه كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء سیاست خدای د علماء کرامو فریضه او ذمہ داری دا خوستا منصب دی صحابه کرامو کې چرته دا تفریق کړل چې یاره دا فلان کې سیاسي صحابي دی مې نه دی خوښ ابو بکر صدیق صاحب مې ځکه نه دی خوښ چې دی سیاسي و خلیفه اول و حضرت عمر خلیفه ثانی و حضرت عثمان خلیفه ثالث و حضرت علی خلیفه رابع و حضرت عمر ابن عبدالعزیز په تابعین او په تبع التابعین کې چې چرته د سیاسي او د غیر سیاسي تقسیم کړی دی انبیاء کرامو کې د سیاسي او د غیر سیاسي تقسیم کړی دی بیا خو د بني اسرائیل ټول انبیاء کرام سیاسي او كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بیا دا ضرب التم راکاږه چې د بني اسرائیل یو پیغمبر مې نه دی خو ځکه نبی علیه السلام فرمایلی دی چې دوی سیاست کوي بیا خو دا تفریق التم وکړه دا خو د غیر سازش دی دا خو حادثاتی خبره نه ده چې مولا عالم تبلیغی پیر صاحب مدرس نیک اسلام پسند سړی د اقتدار نه لري اوساته دا منصوبه دا خو په دې دور کې د عالم کفر منصوبه ده او دا زه د خپل ځان درته نه وایم په سن 2004 کې یو تحقیقی مقاله یو انویسټیګیشن ریپورت
دا د امریکې د هغې یو اداره ده، هغه ادارې دا ریپورټ شایع کړ، اوس هم دا په ګوګل باندې شته ده، civilized اسلام، مهذب اسلام، its achievement and plannings په دې عنوان باندې RAND رینډ په نوم باندې یو کارپوریشن دی چې هغه د امریکې د تحقیقاتو خفیه دستاویزات د امریکې د حکومت په اجازت سره پبلش کوي. نو هغوی دا ولیکل چې کله سوویت بلاک او سوویت یونین ختم شو، روس به حیثیت د سوپر پاور مات شو، هغه وخت کې مغربي قوتونو هغه یو اجلاس وکړو او هغه اجلاس کې په دې بحث کوو چې موږ ته پر روان وخت کې چیلنج څوک دی، کوم تهذیب دی، کوم مذهب دی، کوم ریاست دی، او موږ ته د کوم نظام نه خطر ده چې د اوس نه هغې ته موږ مورچه سنبال کړو او هغه خلق راته چېرته پلاران نشي، ځکه سوشلیزم او کمیونیزم مو مات کړو، اوس به زموږ مخې ته مد مقابل څوک جوړېږي. نو هغه رینډ انویسټیګیشنز کې لیکلي دي چې هغوی د خپلو تحقیقاتو نه وروسته ووایي چې موږ ته په راروانه صدۍ کې د ټولو نه خطرناک چیلنج د اسلام او مسلمانانو دی. او بیا یې لیکلي دي چې موږ د مسلمانانو سټډي وکړه، نو د مسلمانانو معاشره په 4 قسم طبقاتو باندې مشتمله ده. د ټولو نه اوله طبقه دا هغه خلق دی، کوم خلق چې دا انتها پسند دي، دا ایکسټریمست دي، انتها پسند دي. نو د انتها پسند طبقې تعریف یې کړی دی، دا هغه پاخه مسلمانان دي چې عقیده هم د اسلام مني، عبادات هم پابند صوم و صلات وي، په معاشرت کې هم د حیا او د پردې والا اسلامي نظام معاشرت غواړي، په معیشت کې هم د سود نه پاک، د کیپیټالیزم او د سرمایه‌داریت نه پاک اسلامي نظام معیشت غواړي. او د دې خلکو سوچ دا دی چې کو بس مو ورسېدو نو د الله د نظام حاکمیت براولو، بیا به خارجه پالیسي د قرآن او د سنت د اصول مطابق وي، د ملکونو سره به تعلقات د قرآن او د سنت د اصول برابر وي، بیا به زما د ملک تعلیم، نظام تعلیم او نصاب تعلیم به د قرآن او د سنت په اصول باندې پابند وي، بیا به زما د ملک جوډیشري او عدلیه دا به د قرآن او د سنت په نظام باندې فیصله کوي. نو دا زه نه وایم، دا ټول مغربي قوتونو عالم کفر لیکلي دي چې په مسلمانانو کې د دې ذهنیت والا خلق دا زمون دشمن نمبر 1 دی. دیکھو په ټوپک راځي نو دهشتګرد ورته وایا، دیکھو په جمهوریت راځي نو انتها پسند ورته وایا، خو چې دې درنه چرته اقتدار په لاس کې وانخلي نو کو دې په مصر کې د عوامو په ووټ راځي نو بیا یې هم لرې کوه، کو دې په الجزایر کې د عوامو په ووټ راځي بیا یې هم لرې کوه، کو دې په فلسطین کې د حماس په شکل کې په ووټ راځي بیا یې هم لرې کوه، دې خلکو ته به مخې ته لار نیسي. کو دې په افغانستان کې د جهاد په زور باندې راځي بیا یې هم مقابله کوه چې په یو حالت او په یو صورت در نده بر سر اقتدار را نشي. ولی ځکه دې زمون په یو سیز کې مخالف نه دی، دې زمون په ټولو چیلنجونو کې دشمن دی. زمون چیلنج نمبر 1 دی په دنیا کې ایتیزم، الحاد او دهریت خورول، دا مولا، دا اسلام پسند، دې توحید خوري، دې د نبی علیه السلام رسالت او ختم نبوت د هغې چوکیداری کوي. دویم نمبر موږ وایو خلق د عباداتو نه بیزاره کوي او د په ریوند کې مرکز جوړ کړی دی او د هغې ځای نه په سوونو په زرګونو جماعتونه تشکیل کوي، خلق د جومات سره وابسته کوي، خلق د دین سره وابسته کوي، بیلمازه مانځه طرف ته راکاږي، بېدینو ته په زړه کې د دین طلب پیدا کوي. دا سړی زموږ لپاره ډېر خطرناک دی. د خانقاهونه جوړ کړي دي او هلته هر وخت د وعظ او د نصیحت اجتماعات کوي او خلق د الله رب العالمین دین طرف ته رابلي. زمونږه دریم چیلنج هغه دا دی، مونږ په دنیا کې لغړ تهذیب غواړو. مونږ سیولایزیشن د مغرب
دا چې کوم دی نو قبلو ښځې دپاره برقع دا نه برداشت کوو ښځې دپاره پرده دا موږ نه برداشت کوو د نارینهو دپاره تهذیب او تمدن موږ د مغرب تابع جوړول غواړو دا مولا موږ ته رکاوټ دی دا اسلام پسنده طبقه موږ ته رکاوټه ده دا مدرسه موږ ته رکاوټه ده دی چې په لور باندې علم وکړي نو د دیني علومو د نصاب د تکمیل اخیرنی تقریب د ده چادر پوشي ده نو دې زنانو ته دا تاثر ورکوي چې ستا د علم خلاصه ستا د حیا صادر دی دا زمونږ الټه سمت کې روان دی دا زمونږ دپاره دشمن نمبر 1 دی چیلنج نمبر 4 چیلنج نمبر 4 دې کې لیکلي دي موږ په دنیا کې د کیپیټالیزم بالادستي غواړو سرمایه‌دارانه نظام قایمول غواړو موږ چې د سودي نظام کوم نیټورک قائم کړی دی موږ دا بحال ساتل غواړو کمزور معیشتونه کمزور ریاستونه موږ د IMF او د ورلد بانک په شکنجه کې ځان ته هغه پابند کول غواړو چې زه درته خبره کوم نو هغه به منې نو دې موږ په ده باندې کوشش دا کوو چې د ده مالیاتي نظام دا زموږ په کنټرول کې کوم مولا چې سیاست کوي کوم اسلام پسنده طبقه چې حکومت ته ځان رسوي د هغه سوچ دا دی چې کو زه بر سره اقتدار رالم نو په دې وطن کې به د سود نه پاک اسلامی معیشت رایج کوما نو دې سره خو براه راست زه چیلنج کېږم او زما کیپیټالیزم چیلنج کېږي نو د دې چیلنج د وجې نه ما روس پرې نه ښودلو ما کمیونیزم او سوشلیزم په مخ د ځمکه پرې نه ښودلو اسلام پکې داسې چې دی به زما مد مقابل جوړېږي ما ته به مخې ته راځي زه غواړم دا چې د ملکونو خارجه پالیسي دا زه د اقوام متحده تابع کم دا زه د مغرب د مفاداتو تابع کم نو چې زه ورته وایم چې د دې ملک سره به تعلق ساتي نو ساتي به چې زه ورته وایم چې د دې ملک سره به تعلق نه ساتي نو نه ساتي به اوس دا کومه اسلام پسنده طبقه چې حکومت ترلاسه کول غواړي د دې سوچ دا دی چې زه خارجه پالیسي تشکیلوم نو زه به سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ګورم زه به سیرت د خلفاء راشدینو ته ګورم زه به د قرآن او د سنت فارن پالیسی چې کوم میټرز دي دا به زه نافذ العمل جوړوم نو مونږ ته در اصل خطره دا خلک دي ما خو ټول دنیا په خپل سیاسي شکنجه کې را دننه کولو دپاره اقوام متحده جوړه کړې ده او دا سړی دې زمانه خلاصي ما ټول دنیا خپل غلام جوړولو دپاره دفاعي قوت نیټو جوړ کړی دی او دې زمانه خلاصي ګورئ فضلاء کرام ورونو خپل منصب وپېژنئ هسې نه چې په دومره معمولی خبرو کې خپل ژوند چرته ضایع نه کوي ستاسو مد مقابل عالم کفر دی ستاسو مد مقابل عالمگیر هغه سوچ دی او هغه فکر دی کوم چې دین من حیث المجموع نه تسلیموي دین به حیثیت د نظام نه مني خپل صلاحیتونه به د هغې خلقو خلاف صرف کوئ داسې نه چې په مسلمانانو کې وړې خبرې راغلي دي او تا د خپل ټول علم خلاصه په هغې معمولي خبره کې صرف کړله نو د دې مثال داسې دی لکه چې ته په چټي پسې توپ راخلې ته د شیخ الهند د فکر امین یې لږ مطالعه وکړه چې شیخ الهند تحریک ریشمي رومان چلولی نو جرمني یې پکې انوال کړی وه افغانستان یې پکې انوال کړی و رشیا یې پکې انوال کړی وه خلافت عثمانیه د ترکو یې پکې انوال کړی بین الاقوامي سطحه باندې د هغه وخت د بین الاقوامي بدماش د برطانیې خلاف خپل صلاحیت صرف کړو ته د شیخ الهند نوم اخلي او قوم دې په معمولي غوندې خلاف اولا یا اولا مسله کې انخلولی دی هغوی دلته جنګېږي او ته ورته ګورې او ته پې دلایل پیش کړې تا د دیوبندیت خلاصه صرف دغته وړه خبره راوباسله اسلام خیر دی که غلام وي اسلام خیر دی که مغلوب وي قرآن خیر دی که د کفر په زنځیرونو کې تړل شوی وي مسلمانان خیر دی که د کفر د بدماشو د لاندې ژوند تېروي ته به په هغې باندې هېڅ پروا نه ساتي ستا د ټول دیوبندیت او ستا د ټول علم خلاصه دا یو فرعي مسله جوړه شوله چې تا خپل ټول صلاحیت د هغې خلاف او خپل ټول ژوند د هغې خلاف صرف کړو
نه داسې به نه کوو فضلاء کرام ورونو د خپلو اکابرو د هغې مسلک او مشرب به ضرور پیژنو خو د هغې د تحریک د چلولو مزاج به هم پیژنو چې شیخ الهند خپل ژوند په څه کې تېر کړی حضرت مدني خپل ژوند په څه کې تېر کړی مفتي کفایت الله دهلوي خپل ژوند په څه کې تېر کړی مفتي محمود رحمت الله علیه خپل ژوند په څه کې تېر کړی مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه خپل ژوند په څه کې تېر کړی د هغې لاره او د هغې طریقې کار کوم یو و چې زم په هغې روان شم او په هغې باندې خپل ژوند تېر کړم نو امریکې په خپل دغه انویسټیګیټ یو ریپورټ کې لیکلي دي چې دا مولا مونږ ته ډېر خطرناک دی زه غواړم دا ما بین الاقوامي عدالت انصاف جوړ کړی دی او د هغې نه مې ملکونو ته د عدلیې نظام ورکړی دی او چې کله برطانیه د دې خاورې نه وتا نو موږ او تاسو ته CRPC او PPC پاکستان پینل کوډ او تعزیرات پاکستان په نوم باندې د کفر بقایاجات پریخي دي نن چې د ډګر په عدالت کې فیصله کیږي جج صاحب تر اوسه پورې دا حواله او ریفرنس ورنکو چې دا فیصله زکوم د قران کریم د فلانکی آیت مطابق کوم د بخاری د فلانکی حدیث مطابق کوم د فقه د هدایي او د شامي او د علمگیری او د هندي او د رد المختار او د در مختار د هغې د فلانکی فقهي مسلې تحت زدا فیصله نن کومه شرم مقام دی مونږ مسلمانانو لا چې په 1832 کې کوم قرآن زما د عدالت نه پورته شوی دی نن 2023 چلیږي او لسکم 200 وشولې د قرآن کریم په عدالتي نظام باندې دلته یو فیصله نه ده شوې دا مونږ له شرم پکار مونږ چېرته په زړه کې محسوسه کړې ده دا خبره چې ما نه به الله د دې تپوس کړي زه خو د جمعیت علما سیاسي جدوجهد د سپک نظر باندې ګورم ما ته په خپل ځان سپک ښکارېږي ما ته په بل ملګری سپک ښکارېږي ما ته دا یو اضافي غوندې کار ښکارېږي نو دا زمونږ د اکابرو چې خپل قیمتي ژوندونونه په دې کې صرف کړي نو آیا د هغې د عمرونه فضول او ضایع لاړه آیا د مولانا عبدالحق صاحب او د مولانا سنجان صاحب او د مفتی نظام الدین شامزی صاحب آیا د حضرت مفتی محمود صاحب او د مولانا غلام غوث هزاروي صاحب او د دې لویو اکابر او عباقر علماء کرامو د زندګۍ ټولې په فضولیاتو کې تېر شوي دي چې جمعیت علما محنت کول فضول وړي دا عبث دي او کنه دا ته د اسلام د اجتماعي نظام د غلبې جدوجهد کې دا زما مجبوری ده ټیک ده زه به د خپلو مفاداتو د حصول دپاره د خپلو ترجیحاتو دپاره کله په اپوزیشن کې کله به زه په حکومت کې زه چې په حکومت کې یم زما په خپلو مشرانو باندې هغه د دې میدان شهسواران دي زما په 100% اعتماد دی هغوی به چېرته هم د دنیوي مفاداتو دپاره فیصله نه کوي هغوی به چېرته هم د دومره لویو علماء کرامو شورا دا به چېرته په ګمراهۍ باندې نه راجمع کېږي او چرته اجتهادي غلطي ترنه وشي نو کم از کم قصدا او ارادتا به یې نه وي کړي ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن دومره لوی اکابر چې په مرکزي مجلس شورا کې ناست دي د هغې فیصله به د هغې د دیانت او د علم او د تقوا مذهب دا زمونږ او ستاسو سوچ پکار دی دا اعتماد کم از کم په خپل جماعت باندې مونږ له پکار دی په دعوت او تبلیغ کې محنت کوونکي ملګری دا به د ریوند د اجتماعیت باندې اعتماد کوي چې د ریوند مشر کوم طریقې کار توی کو بس دې کې ما دپاره خیر دی زما دومره سوچ نشته دی د مشرانو ډېر لوی سوچ زمونږ مثال داسې دی لکه چې د ویښ نه مونږ او تاسو یو بلډینګ ته ګورو د هغې مثال داسې دی لکه هغې د بلډینګ د پاسه ناست دي دننه او بهر هر څه پته ورته شته دی هغوی چې څه فیصله کړي هغې کې به زمونږ او ستاسو دپاره ډېر لوی خیر وي د افغانستان د جهاد په سنګر کې ولاړ مجاهد رور دی به د امارت اسلامي افغانستان په قیادت باندې اعتماد کوي د تصوف او د سلوک په لاره باندې روان خانقاهي معمولات والا مرشد او مسترشد دی به د خپلو سلاسلو اربعو د مرشدینو په رهنمایۍ او په هدایاتو باندې خپل ژوند تېروي سیاسي میدان کې تګ ودو لرونکی ملګری به د جمعیت علما اسلام او د
داغي د قیادت د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د اعتماد نظام نه وباسي کم ملګری چې د دعوت او د تبلیغ په میدان کې دی او د ریون نظام جدا کو د تصوف په میدان کې دی خو د خپل خانقاهي معمولاتو کې د خپل مرشد د رهنمایي نه خپل ځان جدا کو د په تدریسي میدان کې دی خو د وفاق المدارس نه خپل لار جدا کړله یاد ساتئ د په سیاسي میدان کې دی خو د جمعیت علما نه خپل لار جدا کړله نو دغه اجتماعیت په خپل ځای برقرار وي دته به نقصان رسیږي ونه ده مضبوطه ده شاخ تراشي درنه اوشوله او یو ډکې درنه لاندې راټاو شو دا ډکې به څو ورځې پس شنې پاڼې به اوچې شي خلک به یې راواخلي په اور پسې به ورپسې کي ونه به تکه شنه هلته ولاړه وي بهار به پرې راځي ګل به پرې راخیږي میوه به پرې راخیږي د ریون نه په جدا کېدلو سره د ریون اجتماعیت ته نقصان نه رسي زما د تبلیغ په لاره کې کار کوونکي وروره ته تنها شولې د وفاق المدارس نه تنها کېدونکې جدا کېدونکې ورور د وفاق المدارس اجتماعیت ته او قوت ته نقصان نشي رسولی ځان یې په دغه ځای کې تنها کو او د جمعیت علما اسلام د قیادت نه په سیټ کېدونکې ملګری ځان یې تنها کو جمعیت علما به دغه رنګ شجر بهار او سدا بهار الله رب العالمین ساتي دغه رنګ په خانقاهي معمولاتو کې د خپل اکابرو د رهنمایۍ نه د اعتزال او د تفرق او د تشتت لار اختیارونکي ملګری یاد ساتئ دی په خپل د تنهایی شکار کیږي اجتماعیت دی هغه په خپل ځای باندې قایم او برقرار وي نو د امریکې په دغه ریپورت کې لیکلي دي چې دا سوچ د چا وي چې اسلام به حیثیت نظام په مخ د ځمکه غالب کوم نه دا زما دشمن نمبر 1 دی د افغانستان مجاهد په هټ لیست باندې دی خو په پاکستان کې د الله د دین د بالادستۍ لپاره جنگ کوونکې جمهوری سیاسي آئینی سوچ لرونکې د جمعیت علما اسلام کارکن نن د عالم کفر په هټ لیست باندې دی ته د دشمن نمبر 1 خپل حیثیت وپیژنه تا د ډیرو لویو قوتونو سره ډغره په سر باندې اخیستې ده د دنیا ټول عالم کفر یو طرف ته او بل طرف ته ولاړ نو تا ته د ټولو نه وړاندې چیلنج به دا راځي چې 95% مسلمانان تر اوسه پورې لا دا نه تسلیموي چې سیاست د دین سره د دین د اصي منلو نه انکار کوي نو فضلاء کرام ورونو په حکمت سره په دعوت سره په دلیل سره په خوش اخلاقی سره امت مسلمه په کول دي چې دین اسلام په دیواز د عقیده او د اصول عبادت او رسومات نوم نه دی قران خو صرف د دم درود کتاب نه دی قران خو عالمگیر نظام دی قران کریم کې الله رب العالمین ډیر لوی عالمگیریت راوستلی دی نو ګوره جمعیت علما به تاسو درس درکړي جمعیت علما به تاسو احساس حاکمیت پیدا کړي ته به مولا اومي او ته کونسلر هم جوړېدلی شي ته د ټاون ناظم هم جوړېدلی شي ته منبر هم جوړېدلی شي ته وزیر هم جوړېدلی شي ته مشیر هم جوړېدلی شي ته وزیر اعلی او وزیر اعظم او صدر پاکستان هم جوړېدلی شي تا ته احساس حاکمیت درکړي تا چې پټکې تړلې د دې لپاره نه چې ته به د خان ملک په دروازه کې ولاړ یو فایل به دې نیسلی چې صاحب به راوځي ماله به دستخط وکړي نه تا له خپلو اکابرو هغه پلیټ فارم درکړی دی ته تکړه شه دا خلک به خانان ملکان ستا په دیره کې او ستا په دروازه ناست دي او ستا نه به درخواستونه دستخط کوي ته به قوم ته د اسلام سیاسي او عدالتي نظام کې عملی نمونه کله پیش کړي هلو به پیش کړي چې کله ته په خپله حاکم شي خلکو خو د حکومت نه او د طرز حکمرانۍ نه دا امت مسلمه په ژړا او ژړا خو علماء لا اسم خاطر ناراضي دی وجنه علماء کرام ورونو دغه تحقیقی مقاله کې لیکلي دی وي دویم نمبر طبقه په اسلامي معاشره کې دا هغه دیندارو طبقه ده چې دا روایت پسند دیندار دي دا یو خبره ډیره ضروری ده ځکه درته کومه دا روایت پسند دیندار طبقه ده روایت پسند څه ته وایي د خالص د تبلیغ کار کوي خالص د تدریس کار کوي خالص پیری او مریدی کوي نه د نورو شعبو سره الفت او محبت ساتي او نه د نورو سره تأیید او حمایت کوي
نو لیکلی دي وی دا روایت پسند طبقه دا د یو بل نه لرې وساتئ چې دا سیاسي عالم چرته تبلیغ ته نږدې نشي او دا تبلیغي چرته د سیاسي ملا سره نږدې نشي ورنسې روزي او چلې او څلور میاشتې دومره خلکو لګولي دي خو دا ټول وټونه علماو له راغلل نه په پاکستان کې د چا پلار هم د مولا نه الیکشن نشي ګټلی نو دا به د یو بل نه لرې ساتئ نو لرې به یې څنګه ساتئ دې مدرسې والا ته وایه چې دا تبلیغ د وزګارو خلکو کار دی او دې تبلیغ والا ته وایه چې دا سیاست کول دا فضول کار دی د دنیا وټونه غوښتل دي بس هېڅ نه پکې ثواب شته نه پکې عذاب شته بس خو یو کار دی کوي فضول کار دی د دوی ترمنځ غلط فهمیانې پیدا کړه دا دیندار او مذهبي طبقه په پاکستان کې د یو بل خواخوږي شوله یا په دنیا کې د یو بل خواخوږي شوله نو دا ګورې ډېر لوی انقلاب راوستلی شي دی وجنه دا چې کوم پروپاګاندا ده دا د هغې ملګرو د طرف نه ده لیکلي دي 3 نمبر طبقه په اسلامي معاشره کې د جدت پسندو ده دا ماډرنسټ خلک دی دوی د اسلام نت نوي تعبیرات او تشریحات کوي دوی وایي پرده شته ده خو د مخ پرده نشته دی بس د زړه پرده ده چې زړه دې صفا دی نو په مخ باندې پردې ته هېڅ ضرورت نشته دی وایي دا 3مه طبقه دا موږ ته لږ غوندې نږدې خلک دی نو دوی به سپورټ کوو په اسلامي معاشره کې بالخصوص چې دا مونږ د راسخ العقیده علماء کرامو متبادل جوړ نو تاسو ته پته شته زموږ ایجوکیشن پالیسی چې کله راځي نو زموږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته زما د استادان درونه دلته ناست 70% پیمنٹ د دې د ډیولپمنٹ بجټ د دې د سیلري بجټ دا موږ ته مغرب کوي دا د څه لپاره کوي دا د دې لپاره کوي چې دوی به تاسو طریقې کار درکړي چې تاسو په ایټي کې عربي ټیچر برتی کوئ په ټیټي کې تیالوجي ټیچر د اسلامیات استاد برتی کوئ نو ام ټي ایس او ایټا ته دا پالیسی ورکړي چې تاسو به جنرال نالج په نوم باندې کوېسچنز راولئ او دومره به د هغې نمبري اوس د مدرسې پړهایي کوونکي ملا له هغه سوال نه ورځي ولې لکه په یو پرچه کې راغلي وي په هالیوډ او بالیوډ او لالیوډ کې څه فرق دی نو زموږ دا شیخ صاحب الله ولې ډېر لوی علم ورکړی دی خو زما سمیت په دې مجلس کې لا موږ ته دا پته نه چې هالیوډ د کوم ملک فلم انډسټري ده بالیوډ د کوم ملک فلم انډسټري ده او لالیوډ د کوم ملک فلم انډسټري ده دا صرف د دې لپاره چې راسخ العقیده مسلمانان علماء کرام تعلیمي ادارو ته ورلاړ نشي الته موږ ته ماحول اوپن پاتې شي بس چې موږ کومه فتنه راولو هغه فتنه به موږ پروموټ کوو په تعلیمي ادارو کې نو دا دومره لوی انویسټمنټ چې کېږي دا صرف او صرف د دې لپاره کېږي چې کوم ماډرنسټ طبقه ده په اسلامي تعبیرات او تشریحاتو کې دا موږ پروموټ کوو دا موږ ډیولپ کوو او 4 نمبر لیکي چې اسلامي معاشره کې 4 نمبر هغه طبقه ده دی وایي اسلام منم خو د جماعت تر حده پورې د عقیدې او د عبادت تر حده پورې نور زما په اجتماعي معاملاتو کې به د اسلام دخل مداخلت نه ملک په کفر روان دی کو په اسلام روان دی دې سره مې هیڅ کار نشته دی بس زه صرف او صرف خپل اسلام د منځ او د عقیدې پورې محدود ساتم دته سیکولر ویل کېږي او دا سیکولر طبقه د امریکې په دغه ریپورټ کې لیکلي دي دا خو زموږ خپل بنده دی دا خو زموږ خپل سړی دی موږ چې څومره هم سپورټ کوو د دې به کوو خپل دشمن خپل مد مقابل او تاسو پیژنو او خپل سفر به ان شاء الله العزیز دا جاری او ساری ساتو د دینی شعبجاتو کې په خپل اکابرو په هغې باندې به اعتماد کوو او په دغه ژوند کې موږ او تاسو په خپل سترګو د خپل محنت ثمره ولیدله هم ډېره ښه ده خو هم نه لیدله چې الله د زموږ عمل مقبول شو نتیجې د الله په لاس کې دي موږ او تاسو په نتایجو مکلف نه یو زموږ اکابر راغلي دي محنتونه یې کړي دي د دنیا نه رخصت شوي دي خو د هغې نتایجو ظاهري اثر نه دی راوړی دا څوک نشي ویلی چې هغه ناکامه تللي دي موږ او تاسو به د خپل ژوند دغه لایحې عمل جوړو تر مرګه پورې د اسلام غلبه او بالادستي دا به زموږ او ستاسو د ژوند مخې ته لایحې عمل وي الله رب العالمین د عمل توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین